بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام د دعوت د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طائف سفر. ابو طالب چې کله وفات شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک حامی او مددگار پاتې نشو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وفات شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې د تسلی څوک پاتې نشول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو د جبر او د هغوی د ستم نه مجبور شو. د شوال په آخره کې د نبوت په 10 کال د طائف اراده وکړه چې شاید د طائف خلق هدایت قبول کی او د دین اسلام حامی او مددگار جوړ شي. خپل خاص خادم زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دائم ځان سرک طائف ته ورسېدل. درې ورونه او درې مشران عبدیالیل، مسعود او حبیب، هغې درې واڼو ته د اسلام دعوت ورکو. هغوی د دې په ځای چې د اسلام دعوت قبول کی انتهایی سخت لهجې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکو. یو ورته ویلې چې الله ته د پیغمبرۍ د پاره تا نه بغیر بل څوک نه میلاوېده چې تا ته پیغمبري درکوله. دویم ورته ویلې چې خدای ته دې دپاره پیغمبر کړی چې د کعبې پردې پته وشلی. دریم ورته ویلې چې قسم په خدای دی تا سره زه خبرې ونه کم، ولی ځکه که ته پیغمبر یې د رښتیا نو جواب درکول ښه نه دي، او که پیغمبر نه یې نو وخت در سره سله ضایع کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو. خو دې ظالمانو یوازې په دې تریخ جواب اکتفا ونه کړه، بلکې اوباش بازاري الکان دای راجمع کړل او هغوی ته حکم وکړو چې دواړو جهانو په سردار امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د کاڼو باران جوړ کی. هغې ظالمانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دومره کاڼي وورول چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیازبین مبارک وجود زخمی شو او د زخمونو تکلیف دومره زیات شو چې پاسېدلی نه شو. دا بدنصیبه به ورغلل د لاسونو نه به ونیو پا به یې ساو د دې دپاره چې کاڼو باندې بیا وولي. زید ابن حارثه چې دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیقی سفرو، هغه به ډېر کوشش کو چې کاڼو له ځان ونیسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کی. د هغه ټول بدن زخمی شوی و، خپې دومره زخمی شوی وي چې پیزار یې د وینو نه ډک و. طائف نه واپس شو. د عتبه ابن ربیعه او د شیبه ابن ربیعه باغ او د یو ونې د سوري د لاندې کېناست او ډېره د مظلومیت دعا یې وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسونه ونیول او دعا یې وکړه، اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلة حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الى من تکلنی الى عدو بعید یتهجمنی ام الى صدیق قریب ملکته امری ان لم تکن غضبانا علینا فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسعوا لی.
اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان تنزل بي غضبك او يحل بي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. اے اللہ تا ته د خپل کمزوري او د اسبابو د کمی او د خلکو د بی اهمیتۍ شکایت کوم چې هیڅوک ما ته اهمیت نه راکوي. اے ارحم الراحمینه ته د کمزورو خاص طور ربي او مددګاري، ما ته چاته سپارې؟ غضبناک بدمخي دشمن ته مې سپارې او کنا دوست ته مې سپارې چې هغه زما د امور مالک ته جوړې. که ته په دې ټولو حالاتو کې ما نه ناراضه نه یې، بیا هېڅ پروا هم نشته د دې تکلیفونو، مګر ستا عافیت او سلامتي زما دپاره ډېره ښه ده. دا د عجزۍ دعا یې وکړه. اجابت د دعا دپاره د نبوت او د رسالت وصف کافي دی. د نبی او د رسول دعا خدای نه رد کوي. نبی او رسول مستجاب الدعوتی. خو د دې سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسافر هم و. د دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مظلوم هم و. د دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستر هم و چې اس اسباب ورسره نه و. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کولو د اجابت دروازې کولاو شوې. نو عتبه او شیبه سره د دینه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخترینو دشمنانو نه و، د هغوی زړونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې د تیږو نه ډېر سخت و. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مظلومیت یې ولیده، دا یې برداشت نه کړی شوه. د قومي حمیت او غیرت د وجې نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحم راغی. خپل غلام عداس ته یو لوښي کې انګور ورکړه د باغ چې دا وروړه او ورته ووایه چې ضرور به د دې نه څه خورې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوراک وکړه، بسم الله الرحمن الرحیم یې ویلې. عداس عیسائی و. عداس ورته وایي دا کلمه خو دې ښار کې تا نه ما واورېده، ته څوک یې؟ دی ورته وایي ته څوک یې؟ د کوم ځای؟ وایي زه د نینوا کلي یم. وایي د یونس علیه السلام د کلي. او ورته وایي او ته یونس علیه السلام څنګه پیژنې؟ وایي هغه زما ورور پیغمبر دی. عداس را پاڅېده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تندې او لاسونه ښکل کړل او وی ویل اشهد انک عبد الله ورسوله. ایمان یې راوړو. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مظلومیت کې باغ کې ناست. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د احد نه ډېره زیاته سخته ورځ په تا تېره شوې ده. احد ډېره سخته ورځ وه، ځکه اویاو پورې صحابه کرام پکې زخمیان وو او د اویاو پورې صحابه کرام پکې شهیدان شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قریبي ملګري، نږدې دوستان، مشران، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بشان عظیم الشان شخصیت، دا ټول شهیدان شو. نو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د احد نه سخته ورځ په تا چېرته راغلې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ستا قوم چې کوم تکلیفونه ما ته راکړي دي د ټولو نه زیات تکلیف دا دی چې ما خپل ځان عبدیالیل او د هغه نورو کسانو ته پیش کړه، د طایف مشرانو ته. هغوی زما دعوت قبول نه که او زه ډېر غمجن حالت کې را واپس کړم. او قرن الثعالب مقام ته چې راورسېدلم سر مې اوچت که څه ګورم چې زما په سر وریځې چتر جوړ کړی دی
چې مې کتل په دې ورځ کې جبریل امین علیه السلام موجود دی. جبریل علیه السلام ما ته ویلې چې تا سره قوم څه چل وکړو، څه معامله در سره وکړه. دا ټول منظر د عرش مالک ولیدو او ما سره ملک الجبال د الله را لېږلې ده، هغه فرشته چې الله جل شانه په دې غرونو مسلطه کړې ده او الله ورته حکم کړی چې زما محبوب صلی الله علیه وسلم څه وایي د هغه خبره به نه رد کړي. نو که ته وایې دا دوه غرونه به یو ځای کي، نو د طایف ټول کړی یا مکه او طایف به پکې ټول را یو ځای شي او ټول به ختم شي. په دې کې د غرونو والا فرشته راښکاره سوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو او بیا یې ورته خپل عرض وکړو چې زه هر قسمه خبرې ته تابعداره یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه داسې نه کوم، زما امید دی چې د دوی په نسل کې به داسې خلک پیدا شي چې د الله وحده لا شریک له عبادت به وکړي او د دې سره به څوک شریک نه جوړوي. د طایف نه را واپس شو خو د مکې نه خو وتی و. چې مکې ته را نږدې شو نو زید ابن حارثه ورته وایي قربان مکې ته به اوس څنګه مونږ ځو، مونږ خو ترې راوتي یو واپس کیږو به څنګه. دا هم یو ډېر سخت منظر و. د مکې نه خو مونږ په دې امید راوتي یو چې زمونږ کار به په طایف کې جاري شي، بیا مکې ته نه ځو، اوس به مونږ مکې له څنګه واپس کیږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یا زید ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان الله ناصر دینه ومظهر نبیه. اے زیدہ اللہ تعالیٰ به دې مصیبت کې د خلاصون کم صورت ضرور پیدا کی. الله به د خپل دین حمایت او مددګاری او دې په خپل نبی خامخا غالبه کوي. بعد دواړه غار حرا ته راغلل، جبل نور ته. سړی قاصد راولېږه اخنس ابن شریق ته، د هغه نه مطالبه وکړه چې ما ته پناه راکړه. اخنس ابن شریق معذرت وکړو چې زه د قریشو حلیف یم، ستا پناه ته تیار نه یم، د ټولو قریشو دشمني نشم اخیستی. دویم پیغام سهیل ابن عمر ته راولېږه چې ما ته پناه راکړه زه مکې ته درځم. سهیل ابن عمر جواب ورکړه چې بنو عامر د بنو کعب په مقابله کې چاته پناه نشي ورکولی. دریم قاصد مطعم ابن عدی ته راولېږه چې ما ته پناه راکړه زه درتلی شم مکې ته، ستا په پناه کې به یم. مطعم ابن عدی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پناه دعوت او مطالبه قبوله کړه. دې توره یې واخیسته او په خپل مرکب سور شو سره د بچونه او راووتو. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ما پناه ورکړې، څوک هم ورته څه نشي ویلی. مکې مکرمې ته را دننه شو، طواف یې وکړو، حجر اسود یې ښکل کړو او ډېر د مظلومیت او د عاجزۍ دعاګانې وکړې. مطعم ابن عدی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا ښېګڼه وکړه. بیا چې کله د بدر بندیان ونیولی شو د کافرانو په مدینه منوره کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکتهم له. که چېرته مطعم ابن عدی اوس ژوندی وی او دی مردارو باره کې ما سره خبره کړې وی چې دا ټول بندیان پرېږده، نو ما به ټول د هغه د وجې نه خوشي کړي وو. ولې ځکه ما سره احسان کړی و، ما ته یې پناه را کړې وه، د هغه په پناه کې زه مکې مکرمې ته داخل شوم. د دواړو جهانو په سردار او امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دپاره د مقدس او معزز دین دپاره څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دې کې موږ او تاسو ته دا پیغام دی چې که د دین دپاره څه تکلیف راځي نو موږ به یې برداشت کوو. الله به د دنیا